هارون علیه السلام په قوم کې موسی علیه السلام پرېښی دی، د قوم ته ورته منت کوي چې ګوره مه کوئ دا شی، انتظار وکړئ موسی علیه السلام. نه موسی علیه السلام خو موږ ته 13 ورځې ویلې وې وعده خلافي یې وکړه، چا وې مړ دی، چا وې خدای ته روک شوی دی، لویه مسله جوړه شوه. څوک عبادت کوي د سخي، څوک یې نه کوي، هغې لګیا دي هغې خلکو ته تبلیغ کوي چې داسې مه کوئ. څوک خاموشه دي چې وروره مونږ غږ نه کوو تر څو چې موسی علیه السلام نه راغی. هلته موسی علیه السلام چې الله سره ملاقات وکړه، الله ورته ویل چې ته خو دلته خو قوم دې ګمراه شوی دی، دا نجه شوی ده. او الله ذوالجلال تورات وله ورکړه. قوم سره مشورې نه پس موسی علیه السلام غار ته لاړ چې کوه تور دی او هلته کې 13 ورځې د الله په دربار کې روژه ونیوله. بعضې علما وایي چې د ورځې بیا روژه وه او بیا به ماښام ماته شوه لکه څنګه چې زموږ روژې دي، بلکې بعضې علما وایي چې نه، دا 13 ورځې د یو شان روژه وه، ماته کړې په دا منځ کې نه ده. لکه پیغمبر له الله ډېر لوی طاقت ورکړي. د پیغمبر طاقت دا د 40 جنتیانو برابر دی، او د یو جنتی طاقت د دنیا د 100 ځوانانو برابر دی. نو ته اندازه لګوه چې د پیغمبر طاقت د عام 4,000 انسانانو د طاقت برابر طاقت دی. 4,000 ځوانان چې څومره طاقت لري دا د پیغمبر طاقت دی. الله طاقت ورکړی 13 ورځې روژې ونیوله. اوس 13 ورځې د الله په حکم چې روژه ونیوله، نو د روژې سره که ستاسو خیال وي د دې خولې نه یو قسم خاص بوی ځي. دا بوی د خولې نه نه دی، دا د معدې نه راځي. معده تشي د هغې نه هغه سام بلاس راځي پرې خوله، خو د خولې نه ځي. د خولې د غاښونو کې خامخام لږ غوندې دغه وشي، غیرنوالی راشي. نو ده وی چې داسې به وکړمه چې الله له ملاقات لدم چې لږ خوله م صفا کړم، غاښونه م صفا کړم. نو د مسواک و حضرت موسی علیه السلام او ډېر مضبوط مسواک یې و، خولې پاکه کړه چې پروردګار ته هغه مخصوص ځای ته ورغې او الله ته التجا کوي. وی تا مسواک ولې و؟ ما چې الله خوله مې پاکه شي، د خولې بوی مې ختم شي، خولې نه بوی مې تا ته پته نه لګي چې د جدار د خولې بدمویي په ما د مشکو عنبر نه اعلی او مزېداره لګي. تا باندې خو ما روژه تېر شوه د دې دپاره ونیوله چې ستا د خولې نه دغه بوی روان شي، او دا بوی په ما خشته مزېدار لګي. نو هغه چې کم اعلی بوی و دې په مسواک لرې که 10 ورځې بیا روژه که 40 پوره شي. 10 ورځې موسی علیه السلام نوره روژه ونیوله. 13 چې پوره شوې، هلته قوم په سوچ و بچار کې دی چې موږ ته خپل پیغمبر 13 ورځې پوره یادې کړې وې. دا خو 13 نه خبرې زیاتې واورېدلې. نو په قوم کې خو هر قسمه خلک دي. د موسی علیه السلام په قوم کې یو کس و سامري ورته وایي، د هغه خپل نوم هم موسی و، د ده موسی نوم دی. او عجیبه دا ده د الله د قدرت ته سړی حیران شي. موسی علیه السلام فرعون کور ته لاړ او فرعون یې تربیت وکړه. الله تعالی ته پیغمبر جوړ. دغه موسی چې سامري دی، دی هم مور په هغه کال پیدا شو چې په کم کال باندې بس فرعونیانو د بني اسرائیلو ماشومان وجل. مور یې وله چې د ما مخکې اللهلی راشه چې د بیابان کې به وغورځومه. نو بس که مړ شو بیابان کې او که چار سو کل زما د سترګو لاندې خو بني بیابان کې وغورځو یو ځنګل کې مور یې راله. هلته الله جبریل علیه السلام مقرر کړ د دې ماشوم تربیت کوه. ګوره الله عجیبه نظام. جبریل علیه السلام به راته او د دغې موسی سامري تربیت یې کو. کافر ته جوړ شو، لوی کافر. و موسی الذي رباه جبریل کافرو. هغه موسی چې جبریل علیه السلام یې تربیت وکړه هغه نه کافر جوړ شو. و موسی الذي رباه فرعون مرسلو. هغه موسی چې فرعون یې تربیت وکړه هغه د پیغمبر جوړ شو. دا یو عجیبه نظام دی. الله ښایي د پیغمبر کور کې څوک پیدا کیږي. دا نوح علیه السلام په کور کې د هغه بچی پیدا شو کافر، او کله د کافر په کور کې رب العالمین څوک پیدا کی. د ابو جهل کور کې اکرمه پیدا شو. اکرمه د پیغمبر علیه السلام جلیل القدر لوی صحابي دی، لوی صحابي دی جوړ شو. پلار یې څوک و؟ د فرعون په کور کې د هغه بیبي آسیا کمه ښځه وه. د فرعون لور هغه کمه جینۍ وه او کم
انداز ته رسېدلې ده. دا د الله یو خپل نظام دی بس، او یو خپل پروګرام د پروردګار روان دی او د خپل قدرت نښې ښیي. دغې سامري د جبریل علیه السلام چې په کوم څاروي راته او خپه به یې کېښوده، د هغې لاندې هغه علاقه هغه ځای به تک شین شو. اوچ ځای باندې چې به د جبریل علیه السلام اسپه کېښوده تک شین به شو، په رپېدو به شو. خوره یې جمع کوله چې دې خوره کې هم څه کمال شته. هوښیار خو چې کله بني اسرائیل د فرعون د قوم نه تلل او تښتېدل، داسې خو نه شو ترې د واده په بانه باندې دوی د فرعون د قوم نه څه کالي مالي راغونډ کړل. مونږ کې واده دی او ته مهرباني وکړه کالي راکړه. چا د یو نه، چا د بل نه، چا د بل نه کالي راغونډ کړو. مطلب دا چې موږ خو به د شپې وځو، د شپې خو به زمونږ ډیوې او شمې بلې، نو هسې نه دوی را باندې شکیان نه شي. نو دا به دوی به وایي چې زه خو پکې ودونه دي او موږ نه کالي او زیورات وړي دي، نو شک به نه ځکه ویښ دي او شمې ډیوې بلې دي چې پکې واده دی. هغه کالي خو دوی سره و. فرعون او قوم کې هلاک شو. سامري اوسو دې قوم ته وایي چې دا مهرباني وکړې چې دا کالي راغونډ کړې. دا خو حرام دي، دا خو د فرعونیانو د قوم دي. او دا مال راکړې چې موسی علیه السلام راشي، نو بیا به د هغه نه تپوس کوو چې دې سره څوک وو، اوس یې راغونډ کړې. قوم هم وی چې واقعي هارون علیه السلام هم په خپل اعتماد کې واغېست، وی چې دا کالي خو راغونډول پکار دي، ځکه دا خو پردي کالي دي او حرام دي. راغونډ به کو کې به چې موسی علیه السلام راشي، هغه نه به تپوس وکړو چې دې سره موږ څوک وو. سامري ځان سره کېښودل، ده به د کالو جوړولو کار کو. دا لوبه یې وکړله چې هغه کالي یې ټول ویلې کړل او د په ځمکه کې یو قالب جوړ کړ، د خټې د سخي په شکل کې هغې کې دا واچول او ویلې کړل او د سخي یو شکل یې ترې جوړ کړ او دننه یې ډډ کړ. دا او کومه خوره چې ده سره د حضرت جبریل علیه السلام د اس د خپو وه، هغې پکې منځ کې ور واچوله. چې ور واچوله د هغې اوازونه شروع کړل لکه څنګه چې سخی اواز کوي. سړي له موقع په بوتو ورله. بعضې خلک وي داسې چې هغه ځان ته وایي مسلمان، خو د زړه نه اسلام نه خوښ. بعضې سړی ځان ته مسلمان وایي، د زړه نه اسلام نه خوښ. یا بعضې سړی دی چې ځان ته مسلمان وایي، عبادت نشي کولی، هغې لبانۍ جوړوي. کله به یو مونځ پورې خاندي او کله به زکات ته ټیکس وایي او کله حد پورې خندا به کوي او کله به روجې پورې خندا کوي او وی ځان ته به مسلمان وایي، خو یاره عبادت نشي کولی، عبادت سره شوق نشته. بانې به لټوي نو چې کومو ایتونو کې د عبادتونو ذکر دی هغې کې نقصانونه پیدا کول او په هغې خلک بدګمانه کول. دغه رنګې سامري مقومون ته له ملګري ځان له پیدا کړل. وی ګورئ موسی علیه السلام تللی دی کوهي تور ته، خدای پسې ګرځي او خدای دلته راغلی دی. تاسو دا دې ولیدل که نه؟ دا ګوره د سرو زرو نه جوړ دی او مې کوي چغې وایي. دا د غوا بچی خو نه دی او نه د غوی بچی دی، دا خدای دی. نو ګوره دی خو مخکې پالک کې هم د هغه شرک هغه بیماري پرته وه، د کفر هغه مرض یې لکې پروت و. په کوم قوم به تیر شي چې شرک کوي، دی به مو ته لوخا رختې ده چې مونږ همداسې یو بوتي چې مونږ سجده ورته ولګو. ما درته مخکې ووایي بس بعضې کسانو فوراً د هغه عبادت شروع کړه چې واقعي خدای خو دلته راغی او عبادت شروع کړه. هارون علیه السلام په قوم کې موسی علیه السلام پرېښی دی، د قوم ته ورته مینت کوي چې ګوره مه کوئ دا شی، انتظار وکړئ موسی علیه السلام. نه موسی علیه السلام خو مونږ ته 13 ورځې ویلې وې، واده خلافي وکړه. چا وی مړ دی، چا وی خدای ته رک شوی دی. لویه مسله جوړه شوه. څوک عبادت کوي د سخي، څوک یې نه کوي، هغې لګیا دي هغې خلکو ته تبلیغ کوي چې داسې مه کوئ. څوک خاموشه دي چې وروره مونږ غږ نه کوو تر څو چې موسی علیه السلام نه راغی. هلته موسی علیه السلام چې الله سره ملاقات وکړه، الله ورته وویل چې ته خو دلته خو قوم دې ګمراه شوی دی، دا لانجه شوې ده. او الله ذوالجلال تورات وله ورکړه، هشته د الله کتاب په تختو لیکلې غونډې ورکوي. ها دا ستا کتاب شو، دې کې ما د عبادت طریقې درته ښولې دي چې په کومه طریقه به زما عبادت کوې، کم عبادت تېرولو نظام، او دې کې زما د راضي کولو چې کومې طریقې د عبادتونه هر څه پکې پراته دي. زه وړه قوم دې ګمراه دی، خلاص شوی دی. چې څنګه دې راغی قوم ته او قوم یې وکتل، اوس به لویه قصه جوړه ده، اوس خیر او قوم عبادت کوي. حضرت موسی علیه السلام خو اول په خپل ورور ورمنډه کړې. هارون علیه السلام اگر چې 3 کاله دا ورور ته مشر و، ورور پیغمبرن، خو دومره دماغ اوس کار نه کوي چې ته ما پرېښودې نو تا نه قوم ولې ګمراه کېده، ما پسې ولې نه راتلې، دا تاسې چل کړی دی.
هغه د دې سر نه او د ګیرې نه کلک ونیو او ورته وویل لا تأخذ بلحیتي ولا برأسي زما وروره د ما سر او ګیره مه نیسه د مور زویا د ته څه کوې دشمن په ما خوشحاله ما خپل وس کړی دی خپل نصیحت مې کړی دی چې نه مني زه څه وکړم ورسره او د غصې نه هغه تورات هغه تختې په ځمکه ترې پرېوتلې کېښودلې بیا ویې غورځولې غصه دې دماغ کار نه کوي چې دا څه شوي دي او فورا ورغې هغه سخې راواغېشته چې تاسو دې ته خدای وی ولېږې اوس ته ښیمه چې دا خدای دی او که دا مخلوق دی تلې یې ورته که ویې سوځو که دا خدای وی نو ځان دې بد کړي د سوځېدو نه که نه خلک خو پوه شو چې واقعي موږ څه غلطي کړې ده موږ څه لوی جرم کړی دی هغه که خدای وي نو خدای به څنګه سوځي دا خدای دې وسوځېد او سامري ته وایي تا دا چل ولې کړی دی تا هم نه پرېږدم تا هم برابروم وایي ما خو نور څه نه دي کړی خو دا غزرو نه مې سخې جوړ کړ قبضت قبضة من اثر الرسول د جبریل علیه السلام د قدم خاوره وه هم مې پکې واچوله دا چلې جوړ کړ زه څه خبر یم دي ولې دي د سجدې کولې زه یاره وایي تا وجنم نه تاله داسې سوال د الله نه کومه چې ټول عمر هم دغې سرګردانه ګرځې ته به ګرځې او تا باندې به داسې خارق لګېدلي چې نه به درته څوک نږدې کېږي او نه به چاته نږدې کېږي او چغې به وایي چې لا مې ساس ګوتې مه راوړه ګورې ما له ګوتې راوړنه ځه ستا لپاره دا سزا ډېره ده خطرناک جرم دی که نه لوی سنګین جرم او لویه سزا ده ځکه یو سړی چې مړ شي هغوی ما دې نه مرګ ښه دی د دې واقعې نه مقصد مې څه دی یا رب العالمین چې په قرآن شریف کې دا واقعه ذکر کوي مقصد څه دی د الله حکمت سره الله خو موږ ته قصې نه کوي لکه مشران چې کشران ته قصې کوي الله خو مخلوق نه مشغولوي دا خو په ډېرو صورتونو کې الله د دې واقعې ذکر کوي دې کې دا مقصد دی چې چا باندې الله د نعمتونو باران وکړي یو نعمت ورکړي دله پکار دی چې د الله تعالی د نعمت شکریا ادا کړي یوه شوه او الله ته رجوع کړي د دنیا دا نعمت مستقل شی نه ګڼي چې دا به د ما لپاره همیشه وي پکار دی چې دې د الله د دې نعمت نه فایده والي او الله ته رجوع کړي چې خدای شکر دی زه ستا شکر ادا کوم نن په موږ څومره د پروردګار نعمتونه دي وایه که نه منې که نه منې قرآن شریف کې الله وایي ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار وایي که تاسو د الله نعمتونه شمېرئ نو شمېرلی نه شي و انسان ډېر انتهایي ناشکره دی او ډېر ظالم دی لاول زمونږ چې دا ښکلی شکل الله را کړی دی د دې نه لوی نعمت بل شته سپی خدای سره جنګ کولی چې دی ولې سپی پیدا کړی خنزیر الله سره جنګ کولی شي چې تا ولې خنزیر پیدا کړه مار لړم الله سره جنګ کولی شي چې د مار لړم ولې پیدا کړم دارنګې که مونږ خدای را د ځنګل درندګان پیدا کړی مونږ خدای سره څه کولی شو نه د ټولو نه مخکې خو ګوره انسان پیدا بیا دله خدای پاک ښه مدیدار ښکلی شکل درښه او بیا الله مسلماني درکړې ده ټول وایي الحمدلله که مونږ کافر وې نو بیا به مونږ ته هغه شی خوښ کل حزب بما لدیهم فرحون روسیان په خپل کفر خوښ دي امریکایان په خپل کفر خوښ دي فرانسیان په خپل کفر خوښ دي هندوانو ته خپل مذهب خوښ ښکاري نو که مونږ په کفر وي مونږ ته به خپل مذهب خوښ ښکارېده او د هغه کفر دپاره به هم جګړې کولې نو ګوره پروردګار مونږ ته اسلام راکړه اسلام نه پس داسې امت الله وګرځولو کنتم خیر امت اخرجت للناس په ټولو امتونو کې بهترین امت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت دې نه بهترین د الله بل نعمت شته دی ټولو خلقو نه نبی علیه السلام فرمایي چې زما امت په ټولو امتونو کې اخیری امت دی او جنت ته به د ټولو نه مخکې دی دا د خدای رحم دی که نه او نبی علیه السلام فرمایي وی چې تاسو به د ټولو جنتیانو په نیمه په جنت کې د آدم علیه السلام نه واله تر عیسی علیه السلام پر څونه قومونه دي غوټ نیم به د هغوی نه او نیم جنت به د ما د امت نه ډکي وایه که نه دا د الله فضل شو که نه شو او د نورو خلقو توبې او زمونږ توبه اوس به ته پته ولګي دا د الله څونه احسان بیا راله خدای ښکلې هوا راکړه الله راله ښکلې نور راکړه مزېدار الله راله مفت چې کوم څیز ته زمونږ ډېر ضرورت دی بې پیسو یې راکړه لکه هوا شوه او اوبه شو دې دواړو ته انتهایي لوی ضرورت نو که دا هم ستا د حکومت په اختیار کې بیا به دې څه کوم دیس الله پیدا کړی ځمکې نه راایستې دی خو ظاهري اختیار ستا حکومت سره دی نو کله یو خوا ګراني یو کله بل خوا ګراني کله په یو بند یو کله په بل بند دی داسې ده که نه بجلي دا هم د الله پیداوار دی اوبه الله پیدا کړي دا نظام الله پیدا کړی دی خو ظاهري د ساینس دخل دی پکې او انسان یې جوړوي نو ګوره ورته بجلي ګرانه شوه او ارزانه شوه
او نن به دونه ګرانېږي او سبا به دونه ګرانېږي، بل ورځ به دونه ګرانېږي او بل ورځ به دونه ګرانېږي. دا شکر دی چې زما اوبه، زما ساه، زما نور، زما سپومې، زما ستورې دا د انسان په اختیار کې نه دي، د چا په اختیار کې دي؟ الله. چې کوم څیز ته ستا زیات ضرورت دی هغه الله ځان سره ساتلی وي. یعنې که په هوا ټیکس لګولی وي نو وروره هر څونه چې ورکوه به یې، ځکه بغیر د هوا نه ژوند نه تېرېږي. که په اوبو ټیکس وي نو وروره هر څونه چې ورکوه به دی، ولې بغیر اوبو نه ژوند نه تېرېږي. د جانور په رڼا ټیکس وي، د سپومۍ رڼا باندې ټیکس وي، نو دا خو ستا د هغې نه بغیر ژوند نه تېرېږي. هر څه چې دی کول، ځان به دې خرڅوه، بچې به دې خرڅوه، خو دې له به دې پیدا کول. دا د الله څومره لوی احسان دی، ډېر لوی احسان. او بیا خصوصا زمونږ د خلکو په مسلمان چې کوم نور احسانات دي، خپل بچي د سره یو ځای اوسېږي، خپلې ښځې د سره یو ځای اوسېږي، خپلې لوڼې د سترګو د لواندې دي. الحمدلله ستا او ستا د لوڼو او ستا د ښځې او ستا د بچو پاک ژوند دی، پاک صفق. تاسو چې جاپان ته لاړ شئ، امریکې ته لاړ شئ، برطانیې ته، چې دا خلک ورته نن د ډېر لوی عزت په نظر ګوري. چین ته لاړ شئ، روس ته لاړ شئ، چې خلک ډېر لوی د عزت په نظر ګوري. هلته چې د سړو ژوند وګورئ، قسم دی ژړا به درېدلی شي. هغه خلک په خپله زندګۍ ستومانه دی. یو انسان خپله لور په خپل اختیار کې ني، کوم خو چې د لور خوښه یې ځي به د په مخ کې به روانه وي، دا څه ژوند دی؟ خپله ښځه د یو انسان په خپل اختیار کې نه چې په کوم طرف ته ښځه لاړه او چا سره ووتله، دا څه ژوند دی؟ خپله خور د یو سړي په اختیار کې نه او ستا مخکې ستا خور ستا د لاس نه وځي، دا څه ژوند دی؟ او په بل طرف ته نورې پوړۍ را روانې دي، په هغې کې بل یو زنانه را روانه وه، وی دې هغې ته وکتل، دواړه یو بل ته ډېر په غور وکتل، وی چې بره وختلو دا جینۍ ما ته وایي چې که اجازت یې ما له یو منټ تاسو را کولی شئ؟ وی موږ چې بلکل. په پولو کې شو، هغه بله ښځه روانه وه، هغې سره ملاقات وکړ، یو بل یې ښکل کړ، یو بل د تر غاړه وتل او فورا بیا مونږ پسې راغله. هغې خو د اوقاتو د ټیم ډېر پابندي کوي. مونږ ته بیا هم حضور وکړي چې ستاسو منټ دوه درې ما ضایع کړله او چې خفه نه شئ. مونږ نه خفه کېږو، خیر دی. خو دا تپوس درله کوم چې دا څوک ده؟ خدای زما مور وه، دا زما مور وه. نو څنګه تا له مور سره څه سوال جواب کوم ونه که میلاو شوې؟ وی 20 کاله پس زما د مور ملاقات وشو. دا اوس تاسو لیدل 20 کال په ټلیفون مې ورسره رابطه کېږي، د هغې سره په رابطه کوم، اما سره رابطه کوي. 20 کاله پس دغه پولو کې زموږ دغه ملاقات تاسو ولید. حیران شو چې نه ته د مور ملاقات له نه ځې، او ستا ملاقات له نه راځي. ما سره دومره ټایم نشته چې د هغې ملاقات ته لاړه شم، او نه هغې سره دومره وخت چې زما ملاقات ته راشي. دا ژوند دی؟ تاسو وایه، دا رښتیا وایه، دا خو ژوند نه شو که نه. یوازې زمونږ دا خلک ازادۍ ته ژوند وایي، ازادۍ ته ژوند وایي. ټیک ته تا ته به ازادي میلو شي، نو عارضي د ګناه اجازت به د سرکار د طرف نه تا ته میلو شو، د الله د طرف نه نه. لیکن په دې سوچ وکړه چې تا ته یو ته اجازت میلو شو، ته به ګناهونه کې، ستا په کور کې ستا ښځه او ستا خویندې او ستا لوڼو ته هم دغسې اجازت میلو شو که نه، ای به څه کوي؟ په دې چا سوچ نه دی کوي. ټول انګلینډ، لندن او دا خلک سپي ساتي. سپي ما چا تپوس وکړه، دا سپي ولې اخبار عجیبه خبره ذکر یو مخکې ورځ وکړې. د امریکې عدالت ته یوې ښځې رجوع کړې ده، یو میاشت 2 میاشتو مخکنۍ خبره ده، او هغې کې درخواست کړی دی عدالت ته چې زما لور ده په هغه په سپی باندې خرچه کوي، بلا پیسې پرې لګوي، او زه مور یم ما له 2 روپۍ نه راکوي، او چې څه ګټي په سپی لګوي، سپی ساتلې ده او په هغې کې لګیا ده، او د هغه سپی خدمت کوي او پیسه هم پرې لګوي او دارو درمل کوي. زما دارو تاجت دی، ډوډۍ تاجت دی، زما پوټې خیال نه ساتي. عدالت ته لاړ، عدالت هغه لور یې راوغوښتله چې واقعي داسې ده؟ یو بلکل. په سپی ته څومره خرچه کوې، دومره خرچه پرې کوم. د دې مور تا باندې حق نشته، په دې مور خرچه نه کوې. وی سپی زما د مور نه خوښه ده، په هغې زه په زیاته خرچه کوم. اوس تاسو نه تپوس کوم، جومات کې ناست دا تاسو د قسم دا ژوند دی؟ او ژوند نه دی، داسې زندګي ده. نو ما تپوس وکړم سپي ولې دا خلک ساتي؟ وی دا د شغل لپاره، بل څه شته نه. زوی ورسره نشته، لور ورسره نشته، خور ورسره نشته، رور ورسره نشته، فلیټونو کې اوسېږي، ځان له یو کوټه کې اوسېږي، دغه سپي ساتلي په هغې خپله مشغوله کوي. ژوند خو زمونږ دی الحمدلله د مسلمان. هر څومره چې ستر یو کور ته رالی، ښځه درنه راته وشي په سر دله زور وکړي، چاپي ماپي دله وکړي، مور درنه راشي دعا درته وکړي، په سر دې لاس کېږدي بچې څنګه دعا درته بیل وکړي. که لږ ناجوړی رور دله راشي، خور دله راشي، بچي دله راشي، ګیر چاپې درنه توشي، په محله کې د مسلمان تپوس وکړي، جومات کې یو بل ځله خیر ښېګړې تپوس وکړي، ګپ شپ ولګې، ازادي د اسلام د دایرې لاندې، دې ته ژوند وایي. دغسې ژوند دی.
یو انسان ته دا پته نه لګي، انسان دې نه نه دی خبر چې زما مور څوک ده او زما پلار څوک دی او زه پیدا د چا نه یم. دا څه ژوند دی؟ مونږ له الله چې کم نعمتونه راکړي دي، خدای دې مونږ له دې نعمتونو د شکرې توفیق راکړي. دا څومره لوی نعمتونه دي. سره د دې مونږ د الله د نعمت شکریا ادا نه کړه، هېڅ هم ونه کړل. بعضې خلک ما ته وایي یاره جي دعاګانې کوو دعا نه قبلېږي، د الله قهرونه او غضبونه نور هم زیاتېږي او هېڅ قسمه زموږ دعا نه قبلېږي. ما وایي مونږ دعا توبه ده رایستی جي توبې خو مو باسو که نه، الله اکبر. نو مې توبې مقصد چا نه دی ادا کړی. توبه دې ته وایي چې کومه ګناه نه توبه وسې هغه پرېږدې. مونږ شی پرې نه ښود، نه بربنډتوب پرېښود، وایه که نه، نه مو اوریانیت پرېښود، نه مو بېحیایي پرېښوده، نه مو خویندې میندې په پرده کې کړې، نه مو موبایل او د موبایل د ګناهونو نه توبه وویسته، نه م تصویرونه په توبه وویسته، نه م په ټي وي کې د جینکو د کتو نه توبه وویسته، نه جینکو د هلکانو د مخ نه کتو نه توبه وویسته. نو د خدای غضب به راځي که به نه راځي؟ دا خو مخکې ځو. ښه تورات ورته میلاو شو، موسی علیه السلام ته قوم وایي په موږ توبه وباسو. ډېره ښه ده. ځای چې لاړ شو الله له رب العالمین ته به ور مخامخ شو، الله ته به حضور کې وجاړو، توبه به الله قبوله کړي. 12 کسان راکې ماله، 12 قومونه د هر قوم یو مشر راکې، او یا کسان خطا شوم، او یا کسان راکې مشران هغه راکې چې چا د سخي عبادت نه کړی، چې ما سره کوهي تور ته لاړ شو. لاړل کوهي تور ته، چې لاړل هلته کې الله ته جاړي چې الله زمونږ دې قوم د سخي عبادت کړی دا معاف کړه، توبه یې قبوله کړه. مونږ جرګه سپارش راغلي یو چې موسی علیه السلام سره کله الله خبرې وکړلې دې قوم کې، خو هغه خوند راغی او د الله دا خبرې به څنګه موسی داسې کار دی چې مونږ ته نه منو. ښه داسې وکړه چې ته خدای ته ووایه چې مونږ سره خبرې وکړي، تا سره چې خبرې کوي مونږ ته څه پته لګي دا نه جوړی او که سره خدای کوي. یو نعمت د موسی علیه السلام دی چې صبر وترکتی او الله هم دی لوی صابر دی. مثالي و کوتک موته ونیو او دغه ځای مې ټول ودربولې چې موږ الله پاک سره خبرې وکړو. موسی علیه السلام یې جاهلانو دا څه یاره دا به هم دله ومن ښه راځئ دا خبرې چې د پیري دي او که د بل چا دي، مونږ ته د الله ځان وښایي چې مونږ ووینو الله. فاخذتکم الصاعقة وانتم تنظرون، یو لوی تندر پرې راغی ټول په هغه ځای او یا وړه مردار شو. او د هغې نه پس ویل چې مونږ ته د خدای ځان وښایي او که نه ښایي مونږ ستا خبره نه منو، تصدیق نه کوو. موسی علیه السلام هلته په جواب شو چې خدای پاک دا خو بعضې بېوقوفو خبرې وکړې نو خدای دا دې څه وکړل؟ هلته به دې وجلي وو که نه چې د قوم له چې او یا دې بوتلل توبې له نه هلته مړه کړله. اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، دو درې قمقلو خبره وکړه الله دومره غوسه دله درله. دا به د قوم سره سترګې څنګه لګو؟ ډېره ښه ده. جمدي به یې کوم درته واپس یې را جمدي کړه چې را جمدي کړل توبې ایستې مونږ معافي غواړو. ښه د قوم دپاره وایي د قوم دا توبه خو داسې په اسان اوس نه قبلوم. د ما دومره نعمتونه در باندې وکړل او کله د سخي عبادت کوئ، کله د بوتان غواړئ، کله وایي خدای دې خبرې وکړي. دا پکې تاسو هغه مشران یې، منتخب قوم یې، او کله وایي خدای دې ځان وښایي. بدلي توبه باندې قبلېږي چې فقتلوا انفسکم مړی کړئ. تا چې د سخي عبادت کړی به دا به ځان وجني او یا تاسو ورته ونښلئ مړی کړئ. دوی خو د الله زور ولید واپس چې رالل ویې چې چا د سخي عبادت کړي دنیا غواړئ که آخرت؟ نه بس مونږ خو آخرت غواړو. ښه نو بس راځئ آخرت غواړئ. سزا هم دا ده لکه څنګه چې د قاتل سزا مرګي په شریعت کې، یا څوک زنا وکړي واده کړی سړی جینۍ او سنګسار یې دل دي، دغه رنګې ستاسو سزا ده. ډېره ښه ده. بس شروع پرې وکړه ته یې راواغېستې. هلته موسی علیه السلام خدای ته په جواب چې الله ته دا خلک ټول مړه شي نو زما د حکومت په بچا چلوم او دا دین به مې څوک قبلوي او د عبادتونه به څوک کوي. نو څه په هغوی کې مړه شو او داسې چې په یو څپېړه ده دا ټول خلک د بیت المقدس نه ونه باسو نو مونږ به د ښې نه یو. زنده‌باد سره روان دي. موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته مخکې دی، دوی ورپسې دي چې هغه کلي ته ورسېدل، یو ځای کې دمه کوي. موسی علیه السلام ته یې ګوره د جهاد خو څه طریقې که نه وي او الاول به یو څو کسان ولیږو چې معلومات وکړو چې دا خلک څنګه اوسېږي، څنګه خلک دی څنګه نه دی، لار رو ګودر برابر کړو نو بیا به مونږ جنګ کوو. موسی علیه السلام ډېر ښه 12 کسان د هر قوم مشر یې واغېسته وي تاسو لاړ شئ او تاسو د عمالقو کورونو کې چکر ولګئ په دې علاقه پوره جاسوسي وکړئ بیا راځئ.
دا مشرانو دا چې لاړه ده عمالقه پې پیښ شو چې دا خو څوک دشمن جوړ راغلی دی او بلا قوم زمونږ د کلي خوا کې سره ډېره دی یو کس راغی دا 12 والو ته چوکه ونیوه او 12 واله په مخه کړل او په یو کوټه کې بند کړل ډېر لوی پهلوانان او مضبوط خلک وو مشر ته یې پیش کړل صاحب مجرمان جاسوسان هم نیولي دا وجل غواړي هغې ورته ویل مشرونه وجنې مه داسې وکړې دا پرېږدی خپل قوم ته به لاړ شي زموږ د طاقت بیان به ورته وکړي هغې به ویرېږي حملې نه به بچ شو چې څنګه رالل موسی علیه السلام ته الو چې صاحب خو ډېر تکړه خلک دی بادر یې څونه تکړه دي که دا یو ډېر هم پهلوان د 12 مقابله کولی شي کم ځای کولی شي لیکن دا بې خونده و موسی علیه السلام دوی ته وایي داسې وکړې چاته غږ مه کوئ تاسو بې وقوفتوب کړی تاسو بزدلي کړې ده څوک یې خبر نه کوي او موږ زه حمله کوو په دې باندې ما سره الله وعده کړی چې راکړې به مال الله راکوي بس الله او تاسو د فرعون مثال ونه لید خدای غرق نه کړ د هغه قوم الله غرق نه کړ ما سره به الله وعده کړې ده او دې خو دا نښې د الله لیدې هم وې که نه ښه ډېره ښه ده 2 کسه د موسی علیه السلام په خبره پاتې شو هغه 10 کسان په قوم کې وګرځېدل چې ګورې پام غږ مه کوئ په ګولۍ زور خلک ته لاړې ټول وجني موسی علیه السلام کې دې ته بیا ووایي چې څنګه چل به کوو جهاد دپاره تیارې کوو ګوره څومره سپک لفظ اختیار کړي قرآن شریف کې الله وایي اذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون موږ جنګ له نه یو راغلی ته او خدای دې پېښې او جګړه هم پېښې حضرت موسی علیه السلام چې کله د مدین نه د شعیب علیه السلام د خوا نه را روان شو او ما وی هغه کونټه ځان سره اوچته کړه کومه کونټه عصا چې ځان سره حضرت آدم علیه السلام د جنت نه راوړی و 10 څیزونه آدم علیه السلام د جنت نه راوړي یو پکې دا کونټه وه نو شعیب علیه السلام ورته وایي وی دا کونټه ځان سره واله تفسیر مدارک لیکلی دي مدارک التنزیل دې کې به یو څو صفتونه ایزا استاله خدای درکوي نو چې درکوي دا واله دې کونټه کې به یو صفت دی چې کلم تا ته د سوري ضرورت شي نو په ځمکه یې وها دې نه به ونه جوړېږي تاله به سوری درکړي او که چرته شپه وه دا کونټه داسې وه چې هغه داسې د لرګي د پاسه داسې په پرتو یو شی لګېدلی یو خو زمونږ کونټې وي یو طرف ته راته وي خلکو لاس کې نیولې هغه یو طرف ته نه وته هغه دواړو طرفونو ته به د پاسه یو امرې غوندې لګېدلی نو د شپې به دا دواړه امریکونه تا ته رڼا کوي دروازې که ضرورت ته محسوس کونه به ته جوړه شي نو سوري ته به کښېنې او د شپې به دا دواړه طرفونه د رڼا کوي د بجلی بلف لکه دې زمانه کې چې دې ډیوه د هغې فایده به درکوي دریم چې په لاره ځې نو تکیه به پرې وې واقعي د کونټۍ فایده مو ولیدله کونټۍ ډېر زبردست شی دی د چې کوهیتور ته ختم نو ما کونټۍ راواغېسته هغې ماله ډېره غټه فایده راکړه ځکه چې هغه لګې نو د خپو سره به د لاس او د وجود زور هم راشي نو سړی نه ستړی کېږي کم ستړی کېږي څه د خپو زور ته په کونټۍ د لاس نو یوازې د لاس خو نه د ټول وجود زور په کونټۍ د پاسه ور پرېږدي ځکه چې موسی علیه السلام نه الله تپوس وکړه ما تلک بیمینک یا موسی لاس کې دې څه دي هم هغه کونټۍ ورسره وه نو موسی علیه السلام ورته هي عصوایا دا زما کونټۍ ده او په دې څه کوم په دې احش بها علی غنمي ولی فیها معارب اخرى د پې پاڼې را سنډمه اونو د چیلو ګډو ته او نورې ډېرې فایدې دي پکې ډېر معارب اخرى ډېرې فایدې نا ورته وایي چې یو فایده خو یې دا شوه دوه خو یې دا شو درېیمه دا ده چې تکیه به پرې لګې څلورمه فایده یې دا ده چې یوازې روانې دې کونټۍ سره خبرې کوه دا به دې ملګري شي بعض یو سړی ځان سره لګي خبرې کوي دې سره خبرې کوه بس دا ځان سره ملګری کا نو د زړه هغه تسلي و د انسان ورسره راځي او څلورمه فایده به سي چې مار لړم یا څه شی د له مخې له راشي ابه پې وهي ا پې وجنه دې څلورمه فایده شو
او پنځمه فائدې څه ده؟ بله فائدې دا ده چې کله ستا ته د اوبو ضرورت شو کویني کاڼې پې اوبه به پې راوځي. او بله فائدې څه ده؟ که کوي وچته او بورقه پې نه وه او رسۍ پې نه وه نو دا ورښکته کوه د دې کونټۍ نه به رسۍ جوړېږي او دا کوم ځای چې لاس کې نیسې دی نه بورقه جوړېږي اوبه به پې راوباسي. دې ته کونټۍ وایي. د ژوند ټول ضروریات به دې پې پوره کېږي په دې کونټۍ. دا ځان سره واخله. شعیب علیه السلام خو پیغمبر و او د هر پیغمبر خپلې معجزې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم داسې یو معجزه ښکاره کړې وه. کله چې طفیل ابن عمرو دوسی په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړو او بیا ورته زه خپل کلي کې د ایمان او د اسلام دعوت چلوه نو هغه وی الله رسوله مال یو نښه راکړه. نو نبی علیه السلام ورته وی نښه یې دا ده چې تندي نه به دې رڼا خیږي. دا د هغه په وجود کې د رسول الله مبارک معجزه شوه. وی بیا خو به خلک وایي چې دا جوړ برګې مرض پرې راغی. وی ښځه دا رڼا به دې کونټۍ ته منتقل شي کونټۍ نه به دې رڼا خیږي. داسې دوه صحابو په مدینه منوره کې د نبی علیه السلام مبارک نه د شپې د جومات نه راووتل. چې راووتل نو د یو کس د کونټۍ نه داسې رڼا تله لکه د بیټرۍ په شان دی. نو په سمن دې روانو نو چې لاره کې یو خوا جدا کېده او بل خوا جدا کېده نو د هغه بل هغه کونټۍ م رڼا شروع کړه. نو شعیب علیه السلام خو پیغمبر و سپینګیري بوډا نو هغه ولا کونټۍ ورکړه. وی دا پکې فایدې دي او دا ما چې دا کومې فایدې راته ذکر کړې نو ما حواله درکړه. دا په مدارک التنزیل تفسیر دی د قرآن شریف هغې کې لیکلي. کمه بیبي ورسره کمه ښځه یې وله په نکاح ورکړه د هغه خو دوه لوڼه وې نو صفورا ورته وي په سواد فې واورې سره صفورا. علما لکه غالب ګمان داسې دی چې ای ورکړه او دا هغه وه چې موسی علیه السلام صفت یې کړی و پلار ته او ورپسې تلې واوره یې وسته. یا ابت ان خیر من استاجرت القوی الامین. بابا ته چې کم مزدور ځان له نیسې نوکر نو دا ښه دی ده ونیسه. دی پهلوان مضبوط هم دی درنه بورقۍ په یک سر راویسته او دی امانتګر دی نیک سړی د خیانت د سترګو نه کوي د لاس او د ژبې نه کوي. په لاره چې را روان و دې ځان نه رستو کړم چې زما وجود ورته ښکاره نه شي. نو ام غالبه ګمان دا دی علما وایي چې همدغه صفوره یې ورته په نکاح چې بیا کله الله پاک خبرې ورسره وکړې. ما تېره جمعه نه بله جمعه درته قصه کړې ده. نو رب العالمین نبوت او پیغمبري ولا ورکړه. وی اذهب الى فرعون انه طغى. زه فرعون ته په سر ختلی دی. سر ختل څه د خدای دعوی کړې ده ورځه فاوزه. نو موسی علیه السلام زما ورور هارون زه هغه به دې ملګری هو افصح مني لسانا هغه زما نه په ژبه کې لږ ښه دی ژبه فصیحه ده او د وعظ او تبلیغ دپاره فصاحت او د ژبې نرمي دا ډېر بهتر شی. نو موسی علیه السلام را روان شو د بحر قلزم په غاړه په وادي سینا کې کم کې چې وادي تی هم ده د هغې په غاړه راځي. اوس لوی روډ دی او سړک جوړ دی هم تقریبا همدغه لاره وه ځکه دې نه نږدې لاره بله کیدی نه شي. دا لاره نیغه ده دې کې کوږوالی ځای په ځای راځي پکې موړونه چوکونه او موړونه پکې راځي خو دا نیغه راغلې د قاهرې ته. نو په دې لاره راغې چې راغې نو د الله د طرف نه حکم نو علما لیکي چې هلته هارون علیه السلام له خدای پیغمبري ورکړې وه څنګه چې موسی علیه السلام له الله ورکړه نو هارون علیه السلام الله پاک پیغمبري ورکړې. او چې پیغمبر شو بیا خو د الله ورسره خبرې اترې شروع شي. بیا خو ولا الله وحی را لیږي بیا فرشته ورته را لیږي. نو جبریل علیه السلام فرشته خامخا راځي یا د الله را طرف نه نورې فرشتې پیغمبرانو ته راځي. نو هغه ته الله هلته کې اطلاع ورکړه چې تاله مې نبوت او پیغمبري درکړه. د موسی علیه السلام نایب به وزیر به او ورور دې را روان دي بیبي ورسره ده بار استقبال له ولوزه دی ولا بار استقبال لون دواړه یو بل سره ملاقات شو ملاقات یو کو یو بل سره ورته ترغاړه وتل.
او چې کومه علاقه د موسی علیه السلام ما تاسو ته تیره جمعه ویلي فیوم ورته نن سبا وایي غالب ګمان دا سره نور خو درې نیم زره کاله تېر شوي دی حقیقت حال نه الله خبردار خو دغه دی خلک داسې وي کتابونو دا لیکلي دي نو دغې علاقې ته د خپل علاقې ته راغی د خپلې مور سره ملاقات وشو د خپلې مور سره او ورور استقبال وکړه بعضې علما خو دا لیکي چې مور له ورغې نو په لومبي وخت کې مور ونه پیژنده رستو بیا د مور سره خپل تعارف وکړه نو مور وپیژند ولیکن دا خبره د ما نه ده خوښه ځکه هارون علیه السلام رور ورسره دی نو چې رور استقبال وکړه او رور کور ته بوته نو د مور په پیژنګلو څنګه نه کېږي چې څنګه کور ته ورسېد بیبي په کور کې کېنوله او هغه خپلې ګډې چیلې سنبال کړې نو هارون علیه السلام ته زه چې ځو چې د الله کومه ډیوټي ده چې هغه پوره نو نیغ د فرعون خواله ورغی زمارونو فرعون په یو علاقه نه دی اوسېدلی دی په مختلفو علاقو کې اوسېدلی دی د ښکار ځای جدا و په دغه فیوم کې د ښکار ځای و دی به ښکار له دغه علاقې له راته ځکه د علاقه کې اوبه دي د دریای نیل نه نهرونه جدا شوي دي مونږ په خپله د یو نهر په غاړه باندې په ګاډي کې سفر وکړو ما تپوس وکړمې دا نهر وي دا د نیل د دریاب د نهر تللی او دا ډېره آباده علاقه ده اوس چې مونږ تلي غنم لو شوي و عجیبه دا ده چې موسم د دې ځای نه هلته یخ دی لونه پکې شوي اوس چې زه راتلم او ښکلې باغونه پکې و سبزی پکې وې ډېره ښکلې آباده علاقه ده دا فیوم دا ځان له ذله د یو علاقه نه ده دې کې د موسی علیه السلام هغه کورم شته چې په کوم کور کې موسی علیه السلام پیدا شوی دی مور ورسره او هارون علیه السلام نو د فرعون دا فیوم علاقه دا د فرعون د ښکار علاقه و دلته به ښکار لراته جیزه دلته د بیل محلو جیزه ځای په دی د دریای نیل په غاړه د دې فرعون محلونو ځان له جوړ کړي اوړي کې یو طرف ته به ته ژمي کې بل طرف ته به ته خپل علاقه وه لکه دلته کې چې د صدر یو ځای راشي پېښور کې ځان له ځای دی ریسټ هاوس دی په کراچۍ کې ځان له دی خو دوی خو نن سبا د جزیرو د موټرو زمانه ده یو ګنټې دوله یو علاقې ته ځي صدر کې راشي پېښور ته راشي نو یو ګنټه دوه تېرې کې بیا ځي هغه به د اوښانو او د اسونو پیاده زمانې وې نو ګنټې دوله به نه تلل هر ښار کې به د دې بادشاهانو محلونه نو دا به په میاشتو میاشتو په یو محل کې اوسېدل دغه وخت کې د فرعون محل چې کم موسی علیه السلام ورته د الله د طرف نه اتفاق دی په دقه ځای کې چې کم د موسی علیه السلام د کور سره خوا کې نږدې او د نیل په غاړه او چې دې صندوق کې اچولی او د فرعون محل ته تللی و هلته یې نیولی و هم په نیل کې نه دی غورځولی د نیل نه چې کم وله جدا شوې ده د نهر نه لکه تاسو ته پته ده د تنګي نه غټ نهر تللی دی ثوابۍ ته تللی دی او د هغې نه ځان ځان له شاخونه جدا شوي دي که نه دي جدا شوي دقسې شاخ په دې شاخ کې موسی علیه السلام صندوق کې غورځولی نو د فرعون محل ته هغه شاخ تللی نو هغې کې بیا د فرعون جینکو وینځ روچت کړی دقه وخت کې فرعون په خپل محل کې دی چې تلل هارون علیه السلام ورته ورورې دا خو شپه ده سار به ورځو سار به لاړ شو وی نه د الله حکم کې تاخیر راځي ما ته الله حکم کړی دی او ستا متعلق هم کړی دی راته ویلي دی اذهبا الی فرعون انه طغا فقولا له قولا لینا نرمې خبرې ورسره وکړئ ستغې ورته مه وایې ولې په نرمۍ انسان په زړه باندې خبره اثر کوي نرمې خبرې وکړې وی ورځو پې څنګه ورځو ته راځه ما سره موسی علیه السلام مخکې د هارون علیه السلام ورپسې دی او شپه ده او عجیبه ده خود الله د طرف نه مدد ده چې نیغ ورغې په محل څوکیدار پې روپې نه شو چې دا څوک دي دروازه ورته کولاو شوه په بل ګیټ ورلل څوکیدار ونه لیدل دروازه ورته کولاو شوه په نورو ګیټونو نیغ ځي دی خو پکې ماشوم پاتې شوی دی په دې کور کې لوی شوی دی هغه ته خو د فرعون د املاس دی او د ارام او د ډوډۍ او د خوراک څاک هر څه معلوم دی بس نیغ ورغې څوکیدار اړو پې پوی نه شو چې دا څوک دی او څوک نه دی او فرعون په کوټه درنه ورننوته او د خپې نه یې ونیوه ویې اړقو چې راپاڅېد وي دا ته څه دلته څه کوې ته څوک یې هغه وی زه موسی
د شپې د خوبه د تا خو ته موسی ته زما کور ته څنګه راغلې خو ماشوم لوی شوی دی ورسره د 10 کالو پورې د 10 کالو عمر دی د موسی علیه السلام چې د فرعون نه تللی دی دا اوس تقریبا 10 کاله څه د پاسه واپس راځي 10 کاله بار تیر کړي دي نو فرعون غوسه شو چې ته خو تللی تا خو سړی وجلې او همدقسې ورته ووایې تا خو په سړی وجلی دی ما ماشوم لوی کړی سړی دی ووجه لاړې اوس بیا راغلی موسی علیه السلام ورته وی هغه زما جدا حیثیت اوس مې جدا حیثیت دی انی رسول من رب العالمین د خدای استازی یم فرعون زه د خدای استازی یم الله را لېږلی او بلغک رسالت د خدای پیغام در ته رسو الله چې ما ته څه ویلي دي ادر ته رسوم وانا لک او زه ستا دپاره ګوره د نیک بنده راغلی نیکي او ښه پیغام در کوم او زه به د ځانه د خدای په خبرو کې امین یم څه دویم دریم ټکې نه کوم ښه په نرمۍ ورته ووایي چې زه په هغه حیثیت نه یم راغلی چې ستا په کور کې د ماشوم لوی شوی یم په حیثیت د زوی نه دی وخت کې په حیثیت د رسول راغلی په حیثیت د پیغمبر راغلیم ستا کور ته او خیر مې دله راوړی دی فرعون که دا خیر دا ته خیر رسوم د ناصح یم ستا دپاره خیر خوی یم ستا دپاره که زما خبره دې ومنله الله دنه خوشحالیږي په دنیا کې یم په آخرت کې یم بادشاهي به دې برحالي قوم به دې تابع وي اوس ستا په خپل پیسه او په زور او په نیزه او په تور او په فوج باندې تکیه ده بیا به دې سره سره په الله هم تکیه راشي اوس ته داسې دونه ملګري دي بیا به د الله ملګري شي ډېر په نرمه لهجه موسی علیه السلام لګیا دی خبرې کوي او د هغه سترګې سرې دي هغه خو وایي چې ښه ته ما ته دا خبرې کوې الم نربک فینا ولیدا ته ماشوم موږ نه لوی کړی ماشومان یې دلته نه دی تېر کړی موږ رکوټې نه لوی کړی موږ ستا تربیت نه دی کړی تا موږ سره وخت نه دی تېر کړی زموږ تربیت ته نه دی حاصل کړی ته ماشوم نه وې مونږ سره دی وخت نه دی تیر کړی بیا سړی دی موجلی دی زما په قانون کې خو تا باندې د 500 سزا ختلې ده سزای موت ته خو مجرم یې ګوره دا خبرې مه کوه دا خبرې مه کوه دا وړې خبرې دي دا کچه خبرې کچه خبرې مه کوه وړې خبرې مه کوه درنې خبرې کوه دروند سړی ایمان راوړه په الله یو منه ته خدای نه خو فرعون برورو نشه اوچتېدا او دې باندې زیاته غوسه ورله چې ته زما د محل ته به اجازه څنګه راغلی او زما کور ته څنګه راغلی او زما خپلې څنګه وړقول زما محل ته څنګه راغی موسی علیه السلام ورته دقې وخت کې چې کله موسی علیه السلام د الله پیغمبري ورکړه او دی ورته ووایي چې الله ګورې فرعون ډېر ظالم دی خو مې بدل پورې دی د قتل اسنا جنجال جوړ نشي الله وی دا کونټه وغورځي تعالی داسې شی ما درکړه چې د فرعون پلار غږ نشي کولی استا سره داسې وستره زه دې یم که نه الله ورته وایي الله اکبر زه درته ګورم زما د سترګو وړاندې الله وایي الله داسې سترګې نشته لکه که زمونږ په شان دی زما د نظر مخکې زه درته ګورم هېڅ فکر چې ونه کې ځه ورځه پې بس خو چې دی نه صبرېده او موسی علیه السلام پوه شو چې دی خو اوس پولیس یا خپل فوج ته وایي یا ما له تکلیف راکوي خبره پې اثر نه کوي نو کونټه یې غورځوله او خولې څونه وه د دواړو جامو په منځ کې 80 ګزه فاصله وه 80 ګزه او تک سور او شین رنګ یو دا په تفسیر کبیر کې هم شته بد چې یو قتل د ټیزونو باران شو او چې څنګه دا خپل شکل دی مار اوخو فرعون ته څنګه نو بیا څه چلو کو بیا دا خوله راوچته کړه او د محل ته ور مخامخ کړه دا غون محل دله په داخله کې راوچته او ناګانې ګواښ وکړه په فرعون پسې چې ګواښ یې وکړه غریوال را ټوپې کړې د هغه خپل تخت نه او د موسی علیه السلام د خوا راغی موسی بچ مې کړه زه راته نه وایم سم شه که سم شه که نه بعضې علماو زمونږ لیکلي دي دستونه یې وکړل 6 نو بهر کې د هغې ټیک ده د یارې نه سړي نه غول بیږي
یاره چې په سړي راشي نو غول ته بیږي خدا سل او شپږ سلې زما ذهن ځکه نالي چې هغه وخت کې څوک و چې دستونه وله شمېرل نو ډېر والي عربی کې بعضې وخت کې یو سړی چاته ویله کوي دا خبره تا ته ما شل کرته وکړو ته نه منې نو شل کرته یې نه کړې مطلب دا چې ډېره مې درته وکړه ډېره مې وکړه نو ډېر دستونه ممکن ده کړې به وي ځکه دومره غټه اجدها و چې وي زما د مقابلې دپاره نو ده باندې به څونه هیرون اوس هم دا غټې غټې اجدهاګانې شته ټیک ده چې دومره غټه اجدها نشته خو تاسو د حیواناتو دا کتابونه وګورئ تاسو ته پته ولګي په دې ځنګلونو کې د افریقې او د امریکې داسې اجدهاګانې شته چې غونډه چیلې په خوله کې ونیسي او تېرېږي چیلې انسان نیسي انسان په خوله کې کلک ونیسي ځان ته ورو ورو راکاږي نو تېرېږي غونډه انسان نو چې ده باندې ګواښ وکړه او دا خولې ور مخامخ کړه در او دانګل او امام رازي رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې لیکلي دا د هغه تفسیر کې لیکلي دي چې دومره چې کوم خلک راغونډ شوي په هغوی دومره هیبت راغی چې زر کسان خو د بګ دړ نه چې یو په یو ورځه بل په بل ورځه بل په بل ورځه او بل شو 1000 کسان خو په هغې کې مردار بس چې کونټه موسی خدای ته وګوره خبره کو مذاکرات کو جوړه کو شیر او نساء مار دې په جنجال دی واړولو موسی علیہ السلام فوراً کونټه ته لاس لري واپس خپل امسا جوړه شو لاس یې ترخ کې ورکه او بار راوویسته داسې رڼا یې کوله لکه دا سپومۍ او د ستوري دا نور په شان رڼا چمکېده او بیا واپس پترخ کې ومنډه ګریوان کې ومنډه واپس لاس سم شو دا دوه نښې مې دي معجزه ده فرعون ورته ویې ما ته څه د پیغمبرۍ دلیل او نښه دې شته که نشته وایي دا مې نښې دي بس فرعون هوښیار و چې ده سره دویمه نه کېږي اوس که دویمه هم خو مار دی اوس که یو کلپ یې راکړه خو والله که مې پته مو لګي وی داسې کار کوم موسی لږ مهلت ته ماله راکړه مشوره کوو دې کې بار بار میټینګونه شوي د موسی علیه السلام او د خو فرعون پوه شو دله زه لاس نشم ورچولی دونه خو فرعون ته پته ولګېده چې دې زه ګرفتارولی هم نشم دته لاس هم نشم اچولی د پسې فوج هم نشم لیږلی د پسې پولیس هم نشم لیږلی ځکه چې دومره اجدها جوړېږي چې هغې خوله اتیا ګرځوي نو څونه کسان به په اړ وخت تېروي ده سره زور نه کېږي خو څه طریقه جوړو چې څه چل ول جوړ کړو ځکه ده به څه وی فرعون وی انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی خدای یم رکوټ یم ده لوی خدای او د خلکو دونه په ده باندې اعتماد او عقیدت و چې ده ته نشم ویلی ګورې خلکو به ورته خدای وی سجدې به ورته کولې عقیدت وره د خلکو له به پیسې ورکو دولت به ورکو مال به ورکو سره به ورکو خلک خپل قوم ښه خوشحاله ساتلی ما د مصر په عجیبګر کې د فرعون بوتان ولیدل واړه واړه بوتان یو لیش دوه لیش دی یو پټ دوه پټه دا پراتو ځای په دی ملګرو ته مې ګوره دا هغه بوتان چې د تقریر کې وایم چې خلکو د بوتان ساتلی او په کورونو کې پراتو سجدې به ورته کولې یو پټ د پیتل او د تانبې بوتان د اوسپنې بوتان د سرو زرو بوتان او شکل یو ځای کې د تانبې او که پیتلو هغې کې د یو ډانچه پرته وه په عجیبګر کې نو ما انیس احمد ته مې بچی وګوره مې سړی ګورې د شکل نه خشته و ځکه هغه شکل د تانبې د پیتلو ډېر خشته او ښکلي مزېدار د شکل نه مخ رونق سترګې پوزه غوږونه دا هر څه مزېدار او دلته کې ولا په دې زنه باندې ولا د اوسپنې یو شی جوړ کړی په دې زنه نو ما کتاب کې تاریخ کې پیدا کړل چې دا څه شو دا د فرنچ ګیره وه چې زمرم چې دا ګیره مې په دې زنه د پاسه پرتی نو مصنوعي ګیره به یې وله په زنه کېښوده صرف په زنه اباویزانده وه نو اوس هم د ده چې هلته څومره بوتان او تصویرونه پراته دي په عجیبګر کې د ده یوازې نه د نورو فرعونیانو د نورو بوتانو نو هغوی وله د ګیرې په ځای دلته کې یو موږی غوندې دی ځنې لاندې ویزان کړی یو موږی دی بس بدې لګي زمارونو نصیحت لبه ورته فرعون وی مشوره کوم دا کوم هغه کوم نن سبا
او خپل میټینګونه هوښیار او فرعون چې ما حول ته خراب نشي. اخیری چې کله موسی علیه السلام پوه شو چې دې خو نو نه سمېږي، دې کې نورې ډېرې واقعات منځ کې راغلي دي. دا یو ورځ نه ده، دوه ورځې نه دي، درې ورځې نه دي. موسی علیه السلام دمکې ورکړي چې ګورې ظالمانو، قوم ته دعوت ته ایمان ورکړی، د فرعون قوم ته هغوی ایمان نه دی راوړی، خو د فرعون تابعدار وای، فرعون ته خدای وي. نو کله پې الله پاک وینې نازلې کړي دي، کله پې الله پاک مولخان نازل کړي دي، کله پہ اللہ پاک چیندخان نازل کړي دي، مختلف قسم عذابونه. او چې کله به عذاب راغی نو فرعون به موسی علیه السلام راوغوښته، وی ته راشه څه مشوره کوو، میټینګ کوو، ته د عذاب خدای ته ووایه چې لرې کړي، څه چل کوو، موږ څه مشوره کوو، کیدای شي موږ مسلمانان شو. دوه قومه په مصر کې اوسېدل، یو د فرعون د فراعنه او چې کوم تابعدار خلک وو، او یو د موسی علیه السلام قوم. د موسی علیه السلام قوم دا هغه چې د موسی علیه السلام دا بنی اسرائیلو، یعقوب علیه السلام 12 زامنو، 12. یوسف علیه السلام خو د مصر بادشاه شو، نو بیا پلار یعقوب علیه السلام سره د 11 ورونو مصر ته راغی. نو یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام سره 12 زامن په مصر کې آبادو. نو دا د 12 بچو اولادو کله چې د مصر نه تلل نو 7 لکه تللي دي د موسی علیه السلام قوم بني اسرائیل. اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب دی، د یعقوب علیه السلام اولاد بنو اسرائیل 7 لاک تللي دي، د ماشومانو ښځو او د لویو وړو ټولو سره 7 لکه. نو دا د موسی علیه السلام قوم د فرعون، او دوی به د موسی علیه السلام د قوم نه دومره خراب خدمتونه اخیستل چې د حد نه وو. پټي به په دوی کړل، زمیندارۍ به په دوی کولې، ګوړ او چارې به په دوی کولې، لارې به په دوی صفا کولې، د چوړیتوب خدمتونه به ته اخیستل، ښځو نه به په کورونو کې کارونه اخیستل، په کور کې دننه به د موسی علیه السلام د قوم ښځو دوی خدمت کو، سړو به له بار خدمت کو، ماشومانو باندې به خدمت کو، بس دی د غلامۍ په جون کې چولو. د 24 غنټې خدمتونه. او زما وروڼو یوازې دا 24 غنټې دا خدمتونه نه، د محل کې د ګلکار سره کارونه، د مزدور لیبر کار، دا ټول د موسی علیه السلام د قوم نه به اخیستل. نو بس اخره کې د یو برته سره پویم یو عذاب به پاغویو په دوی بنو اوسېدل به ګډ لکه یو ځل په الله وینه کړه، ټول ارسې ورته وینه کړل. چې وینه کړه نو د موسی علیه السلام د قوم د بني اسرائیلو کویانو کې به اوبه، دوی کویانو کې به وینه، د هغې منګو کې به وینه وه، او د موسی علیه السلام د قوم په منګو کې به اوبه وې. یا لکه لږې اوبه تاسو راکړئ، زموږ ټوله وینه ده. نو جام به د اوبو راډک، دوستان به مو خپل او تعلق هم یو بل سره، اول ته یې نوکرۍ پې کولې، کارونه یې پې کول. نو چې د جام نه به د اوبو راډک د بني اسرائیلو کس او د موسی علیه السلام قوم او د فرعون قومي له به یې ورکو، نو د ده په لاس کې به اوبه وې چې د هغه لاس له به لاړه، هغلته به د وینه جوړه شي. تر دې حده پورې بعضې مفسرینو لیکلی دي چې یو کس ډېر تږی و، نو د موسی علیه السلام قومي ته یې وی الی اوبه را، وی زه خو در کوم، خو تا سره وینه کېږي، وی داسې وکړه خوله کې اوبه راواله او زما خولې ته یې راواچوه. هغه وی ښه، نو خوله کې اوبه راواغېستې د موسی علیه السلام قومي، او د فرعون قومي ته یې په خوله کې ور واچولې. نو د موسی علیه السلام د قومي په خوله کې اوبه وې، د هغه خولې ته چې ورسېدې وینه ته جوړه شوه. ملخان او چیندخ او دا عذابونه، او چې کله به عذاب راغی فرعون به دې غلی راوغوښته، او یې ګوره دا عذاب ته خدای ته وایي لري کې مذاکرات کوو، مسله جوړو. بیا به د خپلې خبرې نه رسته شو، بیا به د خبرې نه رسته شو چې څه وعده به یې کړی و، رسته به شو. اخره کې موسی علیه السلام ورغی، دې قوم ته یې نصیحت وله وکړه، وته وی ښځه داسې کار دی، ایمان خو ظالمه نه راوړي، یو کار وکړه، بس ما خپل کار وکړه، ما د الله د طرف نه چې کوم دعوت و هغه درکړه. ده به کله پیغور ورکړي، موسی زما بنګلې دي، موسی خو ته خدای سینګ پیغمبر یې بنګله دي نشته. ای موسی زما لاس کې دې بنګلو ته وګوره څومره ښکلې بنګلې دي زما، تا خو بنګلې هم نشته. لولا القي علیه اسورة من ذهب، که ته د خدای پیغمبر بنګلې، هغه زمانه کې به رواج و د سړو به بنګلې چول، خزو د خزو جدا بنگلې د سړو جدا. او زمون جنت کې بم خدای پاک سړو له بنگلې ورکړي. نو زمون طالبان وي ښه بنگلې به اچي سړي، نو مې دا غړی چې مونږ اچول دا بنگلې نه رسو، او مونږ سره بلد یو، نو بدې نه ښکاري.
د ښځو جدا کړی ده د سړو جدا ګوتې سړی او ښځې نه اچوي ګوتمې لیکن د ښځو جدا ګوتمه ده که هغه سړی واچوي بې بدې ښکاري د سړو جدا ګوتمه ده هغه سره خوند کوي دقسې بنګړي به سړو اچول او ښځو نو فرعون وی زما بنګړو ته ته خو کمزورې ملا صاحب یې اوس هم بعضې خلک مولیانو له هم دغه پیغور ورکوي مړه ته خو څه کمزورې ملا صاحب یې امامتي کې او مونږ ټول عمر زمونږ خیراتونو ډوډۍ دې خوړلې دي او ته به راځې ته به باچا کېږي ته به گورنر کېږي ته به وزیر کېږي دا پیغور اوس هم ګورې خلک ورکوي دا هغه فرعوني مثال دی چې فرعون به کوم مثال ورکاو ته پیغمبر وی مال به دی دولت اوس پیغمبر سره د مال څه تعلق دی مال خو ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که د دنیا د دې مال عزت او عظمت د خدای په نظر کې د مچ د وزر برابر و د مچ د وزر نو کافر له به یو ګوټو به هم نه وي ورکړی الله په نظر کې خو د مال خو د دنیا د ژوند د تېرېدو یو ذریعه ده مقصد خو نه دی د دنیا ډول ډال او بنګړي دا خو د دنیا د ژوند د تېرېدو ذریعه ده اصل تاج د سرو تاج د سرو بنګړي دا نبوت او پیغمبري ده هغه خدای موسی علیه السلام له ورکړی بیا ورغې وی ښه بس اخري خبره کو جوړه کو بس ته پوه شه چې ایمان نه راوړې بلا در پسې ستا قوم زما قوم ما ته پرېږده چې دا بوځم خپل وطن ته زما نیکه یعقوب علیه السلام چې د کومې علاقې نه راغلی بس زمونږ دا قوم پرېږده ته به بېګارونه کې کمزورې مزدورۍ پې کې او ښځې نر دې راله غلامان او وینځې کړي دي چې ستړی دی غواړي هغه پکې ماشومان دی راله وجلي دي واړه واړه هغه قصه به راته چې د بله جمعه وکړم دا پرېږده ما سره چې دا زه خپل وطن ته بوځم نو بس هغه وایي دا چېرته پرېږدم دا که مې پرېښود زموږ پټي به څوک کوي ما له مزدوري به څوک کوي ما له به ګټې څوک اوچتوي ما له به نهرونه څوک کوي ما له به لارې څوک صفا کوي ما له به ټټۍ دا لښتي څوک صفا کوي ما له به جارو څوک وایي موږ له به کټوی څوک پخوي زما ماشومان به څوک لوبوي زما د قوم زما د ښځو د قوم خدمت به څوک کوي خدای پاک بس موسی علیه السلام یې نه سمیږي کونټۍ ور وویشتې بس اخیری بس تب نور سړیتوب باندې پې نه شوې هغه بیا چغې کړې کونټۍ ته ګوتې کا بس موسی علیه السلام بس وی خبر اخیری خبره کو ته شی قابو کا موسی علیه السلام کونټۍ راوچته کړه وی څه وی داسې زما یو ګمان دی پته ته جادوګر ما ته ښکارې او دا پراپیګنډه یې د لومبۍ ورځې نه لګولې نو داسې کوو یو اخیري فیصله بس ما ورته کوو اوسه کېږه ما کونټۍ بیا ونه غورځئ اخیري خبره کوو اخیري دا چې زه د دې خپل علاقې جادوګر راغواړم مقابله ورسره وکړه نو که هغې وګټله نو ته به جادوګر او که تا وګټله بس بیا دې خبره وانه د موسی علیه السلام کې زړه کې یقین و چې زما دا شیخ خو جادو نه دی وی ډېره ښه ده بس فرعون اعلان وکړه په ټول مصر او علاقه کې وی چې څومره جادوګران مشران دي ټول راغونډ کې ټول یې راوستل فرعون ته مخامخ وی دغسې موسی د امسا نه دغه جوړوي مار جوړوي وی موږ هم جوړولی شي او د مار د امسا نه د پړو نه هم دله جوړولی شو بس فرعون خو پې شو بس مقابله کو بس د جادوګر یو څو مشران یې راوستل کم ځای به مقابله کو موعدان یوم الزینه اختر له به دوی یو بار میدان ته وتل هلته به یې سرکس یو میلې لګولې وي لکه اوس هم په سرکس میله یو ځای کې لګي که نه هغې کې به شرابونه هم څکلې کېدل زناکاری به هم پکې کېدی بادشاه به مو وزیران به مو یو میله به وه وی بس هغه د میلې ورځ او د میلې داګ او میدان مطلب د موسی علیه السلام دا و چې زما دا غلبه دا ټوله دنیا په خپلو سترګو وویني موږ مخکې وغو اما ان تلقي و اما څنګه دی ان نکون نحن الملقین ته مخکې غورځئ که موږ مخکې وغورځو موسی علیه السلام یې تاسو مخکې وغورځوئ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى دا غوی رسۍ چوکې چې وغورځولې نو هغه منډې والې ويخيل إليه دین علما معلوموي چې په حقیقت کې هغه عقیدې نه نظربندي غوندې بعض علما وی په دې پاره لګولې وه په یو خاص انداز تکنیک باندې چې پاره ګرمه شي نو هغه حرکت شروع خیر یو خبره درته وکړم ما چې څه ولیدل
د دې زمانه د خلکو داسې ټیکنالوژي دوی سره پرته وه چې هغه ټیک ته چې موجوده زمون الکترونیک ټیکنالوژي به نه وه بله وه خو زه درته کومه قصه ستاسو عقل به حیران شي چې دی له الله کم طاقتونه ورکړل دوی څه کړي اوس هم نظربندی که ستاسو خیال یې جادوګران په دې میلو کې وي که نه لوټه به تشئ چې ویړه کوي اوبه یې پکې دا جادوګر یو نظربندي غوندي په حقیقت کې پکې اوبه ني تا ته داسې ښکاري لکه دی کې چې څنګه شیشې نه خوري ما مخکې جادوګر په خوله کې بلف میده کې شیشې ویې خوړې چاړه په خوله منډي که نه منډي نو په حقیقت کې خو تراکه بالا چاړه دی ور په خوله منډم چې د پلاټینګ شي دا خواصې مونږ ته ښیي مونږ ته ښیي دا چې دا د په خوله منډم نور په خوله نه منډي نو بس وروره قرآن وایي قرآن وجاءوا بسحر عظیم چې الله وی لوی سحر را میدان تک الله وی بندنا الله چې یو شی ته لوی وی خو لوی به کنه ډېر لوی سحر میدان کې وګرځاو ډېر لوی سحر او موسی علیه السلام باندې طبيعي او فطري لګ هیبت امر چې خدای دا بس کېږي ته ټول رسې منډې وی ټول کونټې منډې وی او دا ټول دنیا لاسونه پړقي ټپار خيږي چې موسی علیه السلام او فرعون وګټل جادوګر وګټل او جادوګر مخکې فرعون ته ویلو وی کوم غالب شو سبا کې پیسې انعام براکې وی انعام نه ټول به اسمبلو ممبران کوم د شورا ممبران څوک د سېنټ او څوک د قومي اسمبلی او څوک د صوبایي اسمبلی من المقامات نږدې خلک به تاسو هغوی له ښه ډاډ ورکړه لالچ یې ورکړه چې دا رسې او دا منډې ترړې وی دی کې الله پاک موسی علیه السلام ته شی غورځوه که نه امسا وغورځوه او چې امسه څنګه وغورځوله او لوی اجدها ته جوړه شوه او یو خولې یو جامې د میدان په یو سر کېښود او بل یې په دې بل سر کېښوده او لکه د قینچې چې راغونډه که فاذا هي تلقف ما یأفکون چې سیب دروغ جوړ کړي الواق یې تیر کړل الواق پېژنې دا مشران پېژني کشران خو د نوي پښتو بلد دي زړې نه دي بلد الواق دې ته چې شخوان پې ونه وي او شی یې تیر کړي د فله لدا څه ده کړه او یا شی الواق تیر کا الواق دا چې شخوان دې په ونه و تلقفو شخوان دې ونه و چې ارسو غونډه تیر کړل او چې څوک شی تیر کی نو خېټه خو غټیږي کنه غټیږي مار کې دا صفت دا مار خېټه خو صدا سے غټه چاټه خېټه نه چې د شي پته پکې نه لګي مار خو چې شی تیر کی نو من تاسو کدلی کتلې اکثر دا ماران تاسو ګوره نو لاول هغه شی په دې خېټه کې لکه رالتي غټي رو ازمیږي نو خېټه کمیږي نو چې دې کونټیک کمار د موسی علیه السلام جوړ شو او دا ارسه تیر کړ خېټه پیډونه لقید بس جادوګر پېښو جادوګر پوه شو چې دا زمونږ دا خبره جادو دی او د موسی علیه السلام دا خبره جادو نه دی دا د الله د طرف نه معجزه ده بس ټولو جادوګرو اعلان وکړه آمنا برب موسی و هارون د موسی او د هارون پر رب زمونږ ایمان بس دې کې دویمه کېږي نه مونږ ته حق ښکاره شو مونږ ولې جادو کوو او فرعون خو پیش شو چې دا خو بزرګونو جادوګر زما د قوم لاړل مسلمانان شو دا خو نورم کېږي نو دمکی ورکړه فورا فرعون او څه وی تا موسی علیه السلام ته غږ نه کوي هغه ته خو ټرتم نشي کولی غږ هم نشي کولی هغه جادوګر ورته وایي ښه مانه بې سلام ایمان راوړه ای دونه هوښیار دی مانه بې سلام که دا شی حقو ما ته به م ویلو په غوږ کې پټ چې شی حق دی نو ما به ویلو چې حق دی نو تا خو تاسو مانه بې سلا ایمان راوړو دا تاسو ته جوړ د پټه سکیم هم جوړ کړی و دا ستاسو کې موسی مشر جادوګر دی دا ستاسو مشر چل درته ده خولی دی دا ما ته هم سازش جوړ کړی و چې ته به دا وکړي موږ به دا وکړو بیا به در باندې ایمان راوړو دا خلک به مسلمانان شي زه ستاسو په سازش نه پوهېږم څه دا تاسو مخکې سره یو بل سره سازش جوړ کړی او لاس او خپې به دنه پرې کړم خې لاس او ګس خپه یا ګس لاس او خې خپه دنه پرې کوم او په سولی کوم هم دمکي ورکړه هغې وې زه مړه که ته موږ مړه کې موږ به خپل خدای له لاړ شو موږ په الله ایمان راوړی دی زه چې زه نه ته څه کولی شې هېڅ هم نه شي کولی بس دقه ځای نه خبره جدا شو موسی علیه السلام په دې فکر کې و چې اوس په څه طریقه باندې
ولی زور نه چلی وسره یعنی یو علاج یو مارو بس زور نه چلی ولی الله وی زور ما چلاوه زما کار دې زه کومه الله وی ته به زور نه چلی چې سبا څوک دو نه وای چې دا اسلام جوړ په زور راغلی څوک دو نه وای چې خدای څوک خپلې مردی ته نه پرېږدي او په زور یې مسلمانوي او په مار ولا ټک ورکوي نو په زور یې مسلمانوي او څوک دو نه وای چې اړه خو یې نو خو دا د مار د ټک د وجې نه مسلمانان شو داسې نه زه ورسره داسې چل کوم بیمار یې دله بېغمه کوم کالي دې والې په دې یقین راشي نو هر یو کس هغه خپل مالک ته نه کې ته وي واده دې بېګاله مونږ نه راځو ښه دا کالي راځي واده دې بېګاله نه راځو کالي دې غونډ کړ لاړ او موسی علیه السلام غوندې ځای کې ځو راووتل چې راووتل بحر قلزم دی یو طرف ته بل طرف ته بل دریاب دی یو بحیره ده منځ کې اوچه لار وه اوس هغه اوچه لار نشته اوس پکې نهر سویس جوړ شوی دی برطانیې چې په دې علاقه حکومت هغې پکې نهر سویس جوړ کړی دی هغه زمانه کې نهر سویس نو موسی علیه السلام روغه لاره اوچه خطا کړه او په بحر قلزم ورغی قوم ورته وایي دا دې څوک کړل سمه لار دې پرېښوه په بله ورلې وی بس ما ته الله وی تاسې ځه نو چې څنګه الله وی ځه یا الله قوم خو ټول وایي چې دا لاره غلطه ده دا خو په سمندر دریاب ورله دغه دی د بحر قلزم دا د بحر فارس نه یو چوه راغلی ده خو چوه څه بحر قلزم د سمندر دریاب دی کشتۍ لوی لوی غرونه د غرونو په شان بحري بیړۍ پکې ګرځي یو خوا غر دی لوی غر دی یو طرف ته او بل طرف ته وادي سینا او د تیه میدان دی دی کې راغلی لار دی غله الله ما ته خو ټول قوم کوي ته درته امضا او دی کې فرعون خبر شو چې خبر شو فرعون ورپسې د اووه لکو لښکر راویست 1,00,000 تیر اندازو غشو والا 1,00,000 شاه سوارانو 1,00,000 نیزو والو او سره د خلک اوس ټول د سره روان شو اسونه دی او اتیان دی نیزي دی نه پرېږدو چې ته دوی به مونږ نه کم خوا دي وتوی قوم وتوی او یو خوا په دریاب دی راوغورځولو بل خوا دشمن دی راپسې مونږ درته وایو چې لار دې غلطه ده مونږ سره خو چاکو چاړم نشته به څه کوو موسی علیه السلام هم فکرمند شو الله ته وایي انا لمدرکون دغه دی الله راغله دا پس فلما تراءى الفئتان یو بل یې ولیدل قال انا لمدرکون قالوا انا لمدرکون اعلان دي شو سه الله څه دې وکړل الله سره دا څو شو مونږ خو هغه د مخامخ کاري کلا تاسو نشئ رالاندې کولی زه در سره یم زه شابه چې در قلزم ته راورسېدل الله اوس څوک هم وایي په دې کونټۍ دریاب ووهه دریاب په دې کونټۍ باندې او 12 لارې درته جوړوم 12 د قوم دي هر قوم پوه کا چې په یو لار به خپل قوم ځي او چې کونټۍ باندې سنګ دریاب او 12 لارې پکې جوړ شي 12 او الله اعلان وکړو موسی علیہ السلام اعلان وکړو 1 نمبر لار د پلان کی قوم 2 د پلان کی 3 د پلان کی 4 د پلان کی شابه جدا کېږي چې دا تقسیم شي چې زر په تیر او په دا دریاب کې په دا ویخ کې ولا فورا الله هوا لګولا او چې کوتا او او په میانس کې ودرې دي او به خوش بیګي خودريږي نه ودرې دي لکه شیشه غوندې چې یو بل تخکاری چې یاره پیرانه شي بدی روان شو په دریاب کې زی چې دوی پورې وتل دغه فرعون را ورسېد وی د فرعون لک تساهل وکړه نه ورځم جبريل علیه السلام په یو اسب سور راغی چې هغه اسب و چې دا وار وروړي داسې اسب باندې و نو چې هغه د دې اسمخه تکړه نو د فرعون د اس هغه بوی په لګید نو چې اسب د مخ شو پسې شو د اعلان وکړه وی دا زما د هیبت نه دریاب شلېدلی دی زربم موسی را نه ووته ما وشلو بس ورپسې شو او چې ورپسې شو د دریاب میانسته شو او موسی علیه السلام پورې وت وی د کونټۍ دریاب له یوسه چې یوې اړله به دریاب جوخ شو ولکه فوج سره د فرعون خدای په دریاب هلاک کړ واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون ټول به تباه کړ او تاسو ورته کتل ځکه چې دشمن د دشمن مخکې هلاکېږي دا سم خو نه کوي
ټول هلاک شو قصه ختم دغه خدایي وه دغه فرعون الله پاک حکم وکړ دریاب ته وی بارې وغورځوه او دغه وخت سره چې ځنکدنو د مرګ فرشتې یې ولیدې چغې مو والې انی آمنت بربی موسی پر رب نم ایمان دی الله وی کلا داغه اوس نه کېږي اوس خو دې دوزخ ولیده د مرګ فرشتې دې ولیدلې اوس ته ایمان کم دی قبلېږي الله وی الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا بدن دې بچ کومه چې تر قیامته پورې خلکو دپاره د عبرت نمونه شي نو دریاب بار راوغورځو قوم ګرځېده چې زمونږ اووه لکه فوج خو تللی دی پته یې ونه لګېده څه شو اووه لکه دې څه شو هغې خواړو څه پته نه لګي دا په کوم طرف لاړل چې هغوی رالل ګرځېدل د فرعون لاش د دریاب په غاړه پروت و باقي هر څه ختم او غرق شوي دا پسه غرق شو څه چلو شو د فرعون لاش یې ونیوه راویړه یو ځای ته یې یوړه د دې به خاص صندوقونه اوس الله خو وعده وکړه چې ته به عبرت نمونه به یو خاص صندوقونه په هغه صندوق کې ښخ کړه او د هغې به قانون ده چې د ده به کوم سره او سپین او کالي اب یې ورسره ښخول که ته غله پې پې شوي دي چې دی د خنزیر زوی سره خو بلا مال دی او کالي دی او دولت دی هغې د شپې تللی دي قبر نه رستی دی او ټول کالي مالي هر څه یې ته وړی دي هغوی وړی دی قوم یې بل ځای ښخ کړی دی چې بل ځای ښخ کړی دی هلته پې غله پې شوي دي هغې تللی دی هغې بیا رستی دی کالي ته یې دغه کړي دي د زیارت په نیت نه ګورې د سره به هم څه کوه کافر دی مې د پیغور په نیت ورغو په بدر کې چې اویا کافران مردار شو اویا نو نبی علیہ السلام په ساروي باندې زین واچو په کته واچوله وی ورځمه نو ورغې صحابه ورپسې نو دی په یو کوی کې د ابوجهل او د هغه د ملګري غورځولو نو پیغمبر علیہ السلام د کوی په غاړه ورته ودرېد د څه په نیت ورغې د فرعون د ابوجهل د پیغور په نیت هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا اے ابو جهلا چې خدای سره کوم وعده کړی وه هغه مو ومونته انا قد وجدنا ما وعدنا مونږ سره چې خدای کوم وعده کړی وه خو مونږ سوچه رښتونې ومونته مونږ لفته تاسو ومونته ارمان که ایمان هم راوړی څنګه به ښه وه پیغور له ورغلی نو ما دې ملګري پیغور په نیت ورغلی نو چې مخامخ ورته ودرېدم ای مې خنزیر زویا ټیزنه بېغیرته دوسا ارمان که تا په موسی علیہ السلام ایمان رو څه خبر خوار شي دلته پروت دی لاس لقول شي خپله قول شي صندوق کې پروت لاس یې داسې دی داسې لاسونه داسې نی د دې د مړي طریقه به دا وه چې مړ به شو لاسونه به ورته داسې کېښودل چې مړ به شو دې طریقه وه په هغه طریقه باندې لاسونه پراته دي د ټولو چې څومره پراته دي بلا فرعونیان دي دا دویم نمبر دی سر کې لومبې دی پروت په صندوق کې او هغې ورته ټمپریچر برابر کړی دی ګړی ورته پرته ده چې دې وخت کې دونه یخني د دې وجود ته پکار ده چې دا وجود خیر هسې هم نه خرابېږي خو الله او دغه یې ته وکړي دي چیړې او ټوکړې موکړې یې ته وکړي دي غاښونه یې هم ښکاري نوکان یې هم ښکاري تک تور وجود یې دی اوس دې وخت کې تک تور اوس خاص شکل یې دی اوږده پوزه او دا ګنده شکل عذاب نه پر حالانکه هلته په دغه میوزیم کې د خپل دانچه ما ولیدله د پیتلو ډېره ښشته وه کوم بوتانو د ډېر مزېدار نو دا په هغه صندوق کې پروت دی او په ډېر تک تور او څښه نور هم ورسره دي نورو له خو هغوی بیا هغه خپل دغه ورکړي دي هغه کیمیکل په هغه کیمیکل یې محفوظ ساتلی دي دلې هم اوس کیمیکل ورکړي دي فرانس ته یې وړی کتبه ورسره پرته وه چې کله دې قبر کې ښخه و چې بیا په هغه احراماتو کې ښوده هغه خپله کتبه ورسره وه نو پته یې لګي چې دا همغه دی او بیا فرانس ته یوړو هغې یې د غوښې ټسټ وکړو نو پکې د بحر قلزم د دریاب د مالګې اثرات و پکې وی او دا همغه غرق شوی والا دی نو داسې پلین پراته دي ټول خلک ځي او ګوري ورته د عبرت دپاره چې قرآن وایي د خلکو د عبرت نمونه مې وګوري نو پته ولګېده که یو سړی ورته ګوري او عبرت یې حاصلولی شي
نو ما ورته وې ټیزه نه تاوې زه لوی ربه یم اوس خو دلته پروت یې که نه تا خو د ربوبیت دعوه کړې وه که نه تا خو وې د ډوډۍ زه ورکوم رزق زه ورکوم لوی د تیږو یو لوی بل دغه جوړ کړی دي چې دا تیږې سر ته د کټي عمره او د غوی عمره دا تیږې دا برک سره سنګ رسولې دي او بیا دننه پکې لارې دي دې کې به دوی خپل مړي پرېښودل او خاخول به یې پکې مړي به یې پکې پراته وو زه پکې ورکوشم زما ما انیس احمد او را سره یو بل ملګری و د هغه ځای فهیم صاحب هم را سره او ریدار شاه را سره و زما ماما زوی هم را سره مونږ پکې دننه ورلو هغه د هغوی هغه د لاشونو د کېښودو هغه ځای نه مو کتل ډېر لاندې جوور هغې کې چې شی کېدی اوس دې که پکې سیو کېښود دوی وایي نو دا به په کلونو پروت وي خو څښا کېږي به نه داسې عجیبه شیدونه جوړ کړي نو هغه د هغې هغه د مصر چې ما کوم تاریخي ځایونه کتلی دي هغه به درته انشاءالله العزیز آینده جمعه بیان کړم ورونو لویه د دې ټولو خبرو خلاصه څه ده چې الله همیشه د حق ملګرتیا کړې ده د پیغمبر ملګرتیا کړې ده او که چا باطل سر اوچت کړی دی نو الله پاک ټک ورکړی دی او ذلیل کړی دی فرعون هغه طاقت چې د دنیا لوی طاقت و په هغه زمانه کې خلکو به په عزت نظر کتل د قدر په نظر به ورته خلکو کتل او خدای به یې ورته دم دعوه کړې وه لیکن تر ننه پورې نمونه عبرت پروت دی کبر باندې الله ډېر خفه کېږي د خدای چې څوک مقابله کوي او سرکشي کوي ټیک ته دنیا کې لږ وخت خو به دی دا کبر تیر شي خو خدای به بیا دې ذلیله کړي کبر به نه کوو لویي به نه کوو موږ به ځان ته عاجزه وایو چې الله پاک زما سټوکې دا د رب العالمین په لاس کې دی کله چې غواړي نو ما بیمارولی شي کله چې غواړي ما وجلی شي کله چې غواړي زما نه ژبه اغېستی شي زما نه غوږ اغېستی شي زما نه سترګه اغېستی شي زما نه دا وجود اغېستی شي قسم دی چې ما هغه میوزیم کې هغه بلاګانو ته وکتل تاسو ته اوس وخت ډېر زیات کم دی نو بلې جمعې له مې ځکه وساته چې زه تاسو ته ووایم چې دوی په کومه طریقه دوی له خدای کم طاقت ورکړي دوی له خدای کم طاقتونه ورکړي دوی کم بلډینګان جوړ کړي اوهو او دوی چې په هغه میوزیم کې د دوی د زمانې کمې نښې پرتې دي یاره زه وایم موږ خو په سترګو ولیدل تاسو به هم نه منئ چې دا ملا څه وایي لیکن د الله په مقابله کې قسم په خدای د خدای طاقت خو ډېر لوی دی د الله د یو ماشي مقابله هم څوک نشي کولی د الله د یو مچ مقابله هم څوک نشي کولی د الله د طاقت مقابله څوک نشي کولی او الله ښایي چې هغه موسی علیه السلام چې ماشوم په دوی کې لوی شو بې سر اوس بې سامان هغه سره ما مدد وکړو هغه فرعون چې ځان ته به خدای وي ما نه دې چا خلاص کړی وي که نه اون مې په دریاب له وکړل تر ننه پورې پته نه لګي د هغه ملګرو الله دې موږ د سرکشۍ نه د لویۍ نه او د تکبر نه په امن و امان کې وساتي سفر حالت کې به سنت کوي او که به نه کوي فرض به څو رکعته کوي فرض خو به د ماسپښین 2 کوي چې شرعي سفر وي ګورې ښه شرعي سفر دا چې د 78 کیلومیټر په سفر دی وځي دې نه پنډۍ ته ځي مثلا نو چې د کلي د حد نه وځي بیا سفر مونځ به کوي د مازدیګر څلور رکعتیز به 2 کوي د ماښام به خپل پوره 3 کوي د سار به خپل 2 کوي او نفل کولی شي که نه شي کولی سنت نو حتی الوسه به سنت نه پرېږدي کوي به سنت ګوره د فرض مکملات دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده نو په الاسانه دي نه پرېږدي خو که چېرته دته تکلیفو لکه مرګري ورته نه ایسارېدل بادو بارانو ګلی وه ګاډې ورته نه ودرېده یا تلوار ده یا ستړی دی لاس پې خوږېږي ستړی دی نو خیر دی که بیا پرېږدي نو بیا پرېښودلی شي هم علماوي د سار سنت دی کوي ادې نه پرېږدي او یا یعنی خلاصه به ده ویم چې د سنت مؤکده او حکم په سفر کې د نفلو ګرځي هغه طاقت بیا یعنی طاقت خو وي خو هغه حکم یې نه چې کم سړی په خپل کلي کې په حضر کې کوي هغه بیا نه نو کوشش ته کوي حتی الوسه دې نه پرېږدي خو که څه داسې عذر و چې دته څه تک جلدي وه یا ملګري نه ایسارېدل نو بیا پرېښودی شي او ویتر به 3 رکعته خپل کوي دا زمونږ د بدرخیلو د کندي د حبیب احمد حاجي صاحب والده وفات شوې ده ډېره زیاته نیکه ښځه وه حقیقت دی حبیب احمد حاجي صاحب دی والده ډېره نیکه ښځه وه ډېره عبادت ګزاره ډېره د صوم او د صلات پابنده
او ځکه دا وایم درته چې په زنانو کې د خدای ولیه وه نو دا به د دروغو نه وي الله وله جمعه م ورکړه نو دعا وکړئ چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي اوس یې 2:30 بجې جنازه را په لویه مقبره کې الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي کومې نیکۍ چې کړي د هغې دې الله په آخرت کې او په قبر کې اجرونه ورکړي د میروزو د کندي د فضل علي خور وفات شوې وه او د مپیرانو د محلي او ماشوم وفات شوی رب العالمین دې دغه فضل علي صاحب خور وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي دغه ماشوم چې وفات شوی الله تعالی د مور او پلار دپاره د خیرت ذخیره وګرځوي بعضې ملګرو خطونه را لېږلي دي الله یې د ټولو دعاګانې قبولې کړي حافظه کمزورې دی یو ملګري الله دې ولې مضبوطه کړي او بعضې ملګري په خپله بیماران دي او بعضې کورونو کې بیماری دي دعا وکړئ ټولو ته چې الله ته ولې شفا ورکړي شاه فیصل دی ګاونډي په عمرزو کې بیګا وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي او په دې شیرپاو کې زموږ یو دوستو زه خو بیګا ناوخته رالم اجي صاحب مانې نومیر شو جی محمد علي اجي صاحب وفات شو زموږ ډېر ښه دوست دی روزي ما ته ټلیفون هم وکړو خو د لرې هم را رسېدی نه شم الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې بچو له صبر ورکړي چې څومره مردګان مړه دي خدای دې وبخي چې څومره بیماران دي الله دې وله روغ صحتونه ورکړي الله دې شفا وله ورکړي زموږ باید دوستان دې له پېښور ټلیفونونه یې کړي دي او تاسو کې به هم خامخي په کورونو کې به مې الله چې څومره بیماران دي شفا ورکړي خدای روغ صحتونه ورکړي چاته څه پریشانۍ دي الله په خوشحالو یې بدله کړي یا الله چا څه حاجتونه دي شرعي الله ته وله پوره کړي خدای موږ د فتنو نه وساتي کبر نه مو ساتي عاجزي راکې پیدا کړي د دنیا او د آخر خیر هم نصیب کړي